صاحب سره شهباز شریف ملاقات کړی دی حکومت دپاره. مولانا صاحب اوس ډېر زیات ضروري دی. مسلم لیګ نون حکومت دپاره مولانا صاحب انتهایي ضروري دی، ځکه زرداري ورسره هم څو ورځې مخکې ملاقات کړی او دې نه علاوه نجم سیټي ورسره هم ملاقات کړی دي. نور هم د مسلم لیګ نون کارکنان چې کوم راځي مولانا صاحب سره ملاقات کوي، ځکه مولانا صاحب اوس د دغې خلکو دپاره انتهایي ضروري شوی دی. اصل کې مولانا صاحب دوی دپاره ځکه ضروري شوی دی چې مولانا صاحب سره دا وخت د قومي اسمبلۍ 7 سیټونه دي او دا په آیین کې ترمیم دپاره نواز شریف ته له دغه 7 سیټونه پکار دي، نو ځکه مولانا صاحب دوی دپاره ډېر ضروري شوی دی. که چېرې د دغې سیټونو دوی له ضرورت نه دوی مولانا پسې کور ته خو نه راتلل. بل طرف ته مولانا صاحب چې کوم دی ګوره وایي د خدای دپاره هغه پښتو کې متل دی چې پیشو وایي پیشو وایي د الله دپاره مږه نه نیسي. نو ګوره مولانا صاحب د پي ټي آی نه مولانا صاحب پي ټي آی ته ویلي دي چې زه خو هغوی سره نه یو ځای کېږم، خو هغوی نه پي ټي آی نه هم غټ ډیمانډ کړی دی. اوس دغه 7 سیټونه مولانا صاحب سره دي، د هغې غوښتلو دپاره ورته دا ټول ځي راځي. او بل طرف ته مولانا صاحب چې کوم دی پي ټي آی نه غټ ډیمانډ هم کړی دی چې ما ته د سینټ 2 سیټونه به راکوئ وروړه. هغې د $2 سپیه چې په یوه ویډیو $2 ګټي هغه کوڅډب سپیه ته راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب باندې د 2 سیټونو الزام لګوي چې هغه 2 د سینټ سیټونه د پي ټي آی نه غواړي. خدای دې تباه برباد کړه. ثابته صوبه یې ورله ورکوله، 2 صوبې یې ورله ورکولې بلوچستان او کې پکې هغه نه ده اخیستې او ته وایې چې هغه 2 سیټونه دپاره چې دی مولانا فضل الرحمن صاحب ورته وایي چې 2 د سینټ سیټونه به راکوئ. شرم درله پکار دی منه. ساعت کې یو شان شرټ واچې، ساعت کې بل شان ته کې شرټ واچې، د ورځې 15 ویډیوګانې 15 وخته چې د مونځ کولې او چېرته کې روزګار د خپل حق حلال کولې او دا خل خراب دې نه کولې نو څومره به کوه. دا فیسبوک خو زما هم مونټایز دی. دا خو چې زه دغسې د ورځې 4-15 ویډیو جوړوم ما ته به هم روزانه 20 او 25 ډالره میلاوېږي، خو چونکې خپل عزت راته ډېر ګران دی او ما داسې ویډیوګانې پرېښې دي. ولې شولې دا د سپیتوب سیسټم مونږ پرېښی دی. ولې چې په داسې ډالرو باندې زه لعنت وایم چې په هغې کې زه د چاته د دروغو خبرې کوم او د دروغو الزامونه لګوم، لکه دا ته غولخور چې لګې د $2 سپی راپاسي او په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې د 2 سیټونو الزام لګوي. د غولخور بچیا دا ستا خوله دې لاول وینځه چې کله دې ویډیو سکینې نو بیا راشي او په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خوله وازه کړي د $2 سپی راشي او په مولانا صاحب باندې بیا د 2 سینټ سیټونو الزام لګوي. خدای دې تباه برباد کړه. د دې موبایل په ځای دې چېرته کې ځان له دیاړي کولې، مزدوري دې کولې ښه حلاله او هغه دې کور ته لېږلې قسم دې هغې کې به ډېر برکت وي. خو چې دا ته غول وخورې، دروغ ووې او الزام ولګې، د دې به ته چې دی الله له جواب هم ورکړې او تا له زه اوس هم چیلنج در کوم که ایمان در پکې وي، ایمان در پکې وي، مسلمان ځان ته وي او د سړي زوی د 2 نه پیدې د ډېرو نه نه راشه دا چې دی دا الزام چې دی دا ته په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ثابت کړه. ستاسو د سینټ اسد قیصر ته وګوره، هغه پوسټ کړی دی او بالکل د اروايي نیوز باندې تنقید کړی دی چې دا تاسو د دروغ الزام په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې لګولی دی او ته چې دی د $2 سپیه یو وږي تږي انسانه ځین کېدای شي چې مور ته دې څوک په مالت کې خمدیرم نه ورکړي، ځکه ته دومره وږې خوی کې که نه چې ته د ورځې 15 سینټ ویډیوګانې خېږې چې ماله په یوه ویډیو درته یا $2 یا $3 صرف میلاوېږي. د هغې دپاره د دغه $2 سپیه ته راځې او په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې داسې الزام لګوي. د پي ټي آی مشران څه وایي او ته غولخور، ته سپی د $2 د سړي زوی به د ځان نه جوړ کېږي. په ذات د خدای مې د قسم چې د سوشل میډیا نه دې داسې وزغلومه او تاسې د له سافټویر اپډیټ کړم چې توبه طایب دې کړم. ته به بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب تصویر هم نه لګې ګورې او والله که مې لیدلي نه وګورې د چا نه مې سترګه هم نه سوځي. خو د پرورولۍ درته وایم د سړي زوی به شي، دا کوم الزام چې د دروغو لګولې دا به واپس واخلي. ځینې سبا یا ماښام ته چې زه فارغه شم څنګه داسې ویډیو به درپسې کومه که نه چې ما ته باندې به زه بیا توبې وباسم. ته به بیا تا به زه د دروغو نه خو ته نه منې کېږي، د ډالرو خوند خو دې غشتی دی، خو زه به دې نه انشاءالله ما داسې منې کړم چې یاد دې وساتې او دا ویډیو چې دی ډېره شیر کړې د دا هغه پلار نیکه ته یې هم ور ورسوئ پوه شولې چې دا سپی مو وتړئ ویډیوګانې دې کوي، خو چې دروغ وایي که نه په خدای یقین وکړه چې داسې موتور جواب به وله ورکړو چې چرګې چرګان هم درله ګورې په خدای یقین وکړه ګویا معاف